په یا رسول الله باندې زما مخالفت خو ما ته بار بار به خبرې داسې را رسېدې کېدې به په یا رسول الله باندې مولوي صاحب چې کوم دی مخالفت پرې ډېر زیات مضبوط و چې یاره دا ناروا دي دا داسې دي په هغې باندې نن چې کوم دی نو بعضې ماشومانو له لکه سوال ټکول هم پکې شوي داسې مولوي صاحب دغه کړي ته ما سره سبق مه وایې دی والا پلارانو ته بیا پکې خان ته هم خبره رسېدلې ده چې ته جنډه را کوزه کړه مې زه به صرف دومره تپوس وکړم مولوي صاحب نه چې که دا څیزه ناجایز وي چې دا زه وایم دې ته چې مثلا یا رسول الله وایه که ناجایز وي او زه په ناحقه باندې یم خو وضاحت وکړه چې زه په ناحقه باندې یم او په دې مسله کې تا زه پړ کړم او ما ته ووایي چې یاره دا څیز چې ما اوسه پورې کوو دا ناجایز و نو دا ځای خو څه کوي چې به زه به د علاقه هم پرېږدم او زه به بیا ولې خلک ګمراه کوم چې زه خپله په ګمراهۍ کې مبتلا یم او لګیا یم او خلکو ته د ګمراهۍ تعلیم ورکوم نو بس ما دپاره خو د سره بیا په دې دغه کې ضرورت نشته نو زه ورسره به ستاسو مخکې دا لیکل وکړم چې په دا مسله که تا ناجایز ثابته کړه بس زه دا کلې پرېږدم دا پاکستان هم ورپسې پرېږدم ځکه چې ما بیا دومره وخت خلک ګمراه کړه دا مې ډېر غلط کار وکړو که جایز وي نو بیا دښمني د څه خبرې ده بس دومره خبره تپوس به مولوي صاحب نه کوم مولوي صاحب تاسو به دا کلي ولې پرېږدئ زه مسافر شم زه به یې پرېږدم دا کلي اورې تاسو تاسو غوږ کېږدئ تاسو پرېښودو ته هېڅ ضرورت نشته الحمدلله د باباجي صاحب تاریخ چې کوم دی نو هغه په غونډ دنیا کې هغه مشهور ټیک شوه جي هغه خبرې وروستو هغه الحمدلله مشهور دی یا رسول الله ویل جایز دی که ناجایز دې کې اختلاف دی د چا اختلاف دی دې کې علماء اختلاف نو ستا څه نظریه ده جایز دی ناجایز دی لکه زموږ په عقیده دا دی که نه تاسو ته خو پته لګي نه لګي راته که نه زموږ مشران علما وایي چې بس تاسو هم ووایئ څوک وایي زموږ مشران ادریس مونږ صاحب وایي مفتي عبدالله شاه صاحب وایي څومره زموږ د عقیدې علما یې دا وایي چې مه وایئ چې یا رسول الله مه وایې ولې مه وایې بس هغوی ته پته لګي که مشران دي نه که نه ګوره دا خو دین کې د چا خبره نه ځایږي که زه یو خبره وکړم هغه زما خبره ده نو تاسې په دیوال باندې د پاسه ولې تاسو پې خپې کېدی چې زه یو خبره کوم یو عالم کوي یو مفتي کوي یو دغه کوي او پې دلیل پیش کوي چې په دې دلیل باندې زه وایم چې دا ناروا دی یو بل ته به جي خبر نمبر ورکوو که نه بلکل به خبرې نمبر ورکوو زما خبره اول واوره که تا په دې باندې دلیل پیش کړه چې یا رسول الله ویل ناجایز دي وروستو دلایل به درته بیا زه پیش کړم چې هم ستاسو د خپلو علماو مخالفت کې د خپلو مشرانو مخالفت کې د علمای د دیوبند د اکابرینو به درته زه ووایم چې هغې یا رسول الله ویلې دی زه به درته دا ثابته کړم او د دیوبند بریل به پکې مونږ وروستو پرېږدو اول به د قرآن د حدیث د محبوب علیه السلام د صحابو مونږ دپاره خو هغې ایډیل دی زمونږ څه کار دی دې خوا اخوا او دې خوا سره چې مونږ به دې پسې ځو زه به مجمع ته ثابته کړم چې یا رسول الله حضور مبارک په خپله صحابي له د دې تعلیم ورکړی دی هغه حضور علیه السلام غایب و هغه ندا کړې ده د حضور علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس 100,000 صحابو یا رسول الله ویلي دي په جمع باندې ویلي دي 40,000 صحابو ویلي دي همدارنګې چې کوم دی د حضور علیه الصلاة والسلام نه صحابو نه پس تابعین او تبع تابعین عظیم هسته چې د هغې علم او د هغې تقوا او د هغې پرهیزګاري او د هغې چې کوم دی هغه امامت خلکو منلی دی هغې په دې باندې نداګانې کړي دي او زه بیا دا ویم نږدې لرې به مونږ نه ځو مونږ به د خپل باباجي له راشو که دې کې نه منیا بیا خبره ده خو تاسو خو کم از کم دومره یې چې ده دا ویلي چې یا رسول الله ناجایز دی تاسو خو ورته ویلي چې مولوي صاحب یا خو سره دا خبره صفا که یا مونږ مه ګمراه کوه په منځ کې او زه تاسو یو خبره کوم چې که نه هسې دا په ټوپو باندې لیکل جایز دي په څه باندې هغه خبره پرېږده ته ما ته اول د جایز او د ناجایزوالي صورت وښایه ټوپۍ اوس رالې چې دا ویل جایز تی د ټوپۍ خبره نه ده کړې دا خبره نه ده کړې دا ټول ګواه دي ما دا خبره نه دا ناجایز ګمراهي ده دا مته نه دي د خدای ښه نو یا رسول الله ویل چې څه شی دی جایز نه دي نو ناجایز دي ناجایز هم به ته مونږ نه دي ویلي څه دي جایز هم به ته مونږ د جایز او د ناجایزو منځ کې بله کومه علاقه ده هغه راته ووایه نه راته ووایه د دې منځ کې بل څه دي دوی کې اختلاف شته د علماو ډېر اختلاف دی اختلاف پرېږده اختلاف خو خلکو د خدای په وحدانیت کې هم کړی دی نو ته به څه وایې چې په دې کې اختلاف دی بس یو کس وایي چې دوه دي بل وایي چې یو دی نو بس مونږ به یو منو بس خیر دی نه اختلاف پرېږده مسله حق واضحه کړه چې دا یا رسول الله ویل جایز که ناجایز ته نور خلک پرېږده زه نور خلک څه کومه زه درته نه دا وایم چې زما باباجي ویلي نو ته یې وایه هغه زما دپاره زه ځان دپاره تایید ګڼم تا باندې زه دلیل نه درچسپانم چې زما باباجي ویلي ته به خامخا وایې نه زه به درته دلیل پیش کوم ته راته دلیل پیش کړه ته راته ده ووایه چې ناجایز دي په دې دلیل سره ناجایز نه دي ویلي نو څه شی دی اراده وایه خپله دعوه خو ذکر کړه ما ورته صرف دومره وایي چې په ټوپو مه لیکئ
ګوره ماشومان دی لکه یو ګزار وکړي ما ته ماشوم ګوره ټوپۍ بېله خبره ده مولوي صاحب عقیده دې دا ده چې ناجایز دي ناجایز راته اول ثابته کړه نو بیا درته زه په ټوپۍ باندې لیکلم جایز ثابتوم خو ته یې ما ته اول ثابته کړه چې دا ناجایز ده نو که ما ورته چاپ مخکې ناجیزه ویلي وي ما د عکس ووایه بس نن د دوی په مخ کې ووایه چې یا رسول الله به وایې یا رسول الله ویل جایز دي چې څنګه یې وایې به دا زما عقیده ده به زه لاړم خبره ختم یو خبره دا کومه اوسه پورې لکه تا کسان ثابت دا دي ناسې کنټروله نه مې د جنډې مخالفت کړی جنډې د کوز ما چاته ویل چې جنډه دا نه وایم نن چې مسله تللې ده نو د دې وجې تللې ده دا نه وایم چې تا ورته ویلي چې دا راکوزه کا بېله خبره او بله خبره دا ده چې ما ورته ویل هلکه تاسو دا په ټوپو دا ولې لیکل کړي دا به یو ماشوم به داسې به د قسم په خدای د خدای په کور کې ناست ما ورته ویل تاسو به چې کوم یو بل ته پړق ورکړه ټوپۍ به هغه ځای کوزه په ټوپۍ لیکل ناجایز او داسې ویلې جایز دي چې زه وایم دلته زه وایم یا رسول الله ویل جایز دي بالکل دا چې کوم نه لکه دې کې به مونږ خپل نه خبر ته وکړه دې کوم مونږ خپل علماء سره مشورو مشرانو علماء سره دې به خپل علماء سره مشوره کوي او کان مشران چې ته د علماء سره د مشوره کوله نو په دې خبره سره مخکې نه ولې مشوره نه کوله تا خو مشوره کړې ده تا خو عوام ټول ګمراه کړي دي په دې ګوره مه کوه نه دا خبره شي ګوره زه درته یو خبره وکړم کاکا ساده خلک یې داسې چلې چې نن یې مخالفت وکړه چې یا رسول الله به نه وایې مخالفت چا چې نن یې دغه وکړه چې دا شی به نه کوې ما به منې بل څوک نه منم شل ځله مې ته اورېدلي خو تاسو څه وایې نه دې وخت صبر وکړه ته مولوي صاحب خبره وره ما یې تر اوسه پورې دومره قدر کړی دی چې مالې چې دلته نیمه خبره هم کړې ده د هغې نه زه خبر شوی چې نیمه خبره هم کړې ده نیمه د هغې نه زه خبر شوی یم او بل دا ده چې لکه دا خلک خو زموږ ټول خپل خلک د یو مړي ژوندي خلک یې راتللي دغه دي په دې جومات کې مونږ چې کوم دې محفلونه نه دي کړي مونږ دغه نه دي کړی پوه شوې پرې ناست به درته کې دغه به زمونږ ګاونډ دی ستاسو مونږ باندې حقوق دي زمونږ په تاسو باندې حقوق دي نو چې ستاسو ماحول خرابېږي ما پسې خبره وکړه ما ته جوارګر ووایه ما ته ډاکو ووایه ما ته بل څه ووایه ما ته بل څه ووایه دا زما د ذات خبره ده د عقیدې خبره به خامخا مونږ چېړو خامخا به یې چېړو چې عقیده مونږ ونه چېړو د عوام غر کېږي تباه کېږي زه ورته هلته کې دا راځي جمعې مانځله راځئ که نه راځئ تاسو جمعې مانځله راځئ زه تاسو ته ووایم چې دا مسله جایز ده دا مسله داسې ده یا رسول الله ویل جایز دي دلته کې تاسو واورئ چې ناجایز ده تاسو شش و پنج کې مبتلا کېږئ که نه نو د دې خبرې وضاحت ضروري دی که نه دی نن به مولوي صاحب دا وضاحت وکړي چې ما دا ووایي چې یا رسول الله ویل ناجایز دي یا د دې ویل غلط دي څه څیز دی هغه خپله دعوه لږه ما ته پیش کړي چې ولې اول دعوه پیش کړي بیا په هغې باندې راته صرف یو دلیل پیش کړي یو ډېر هم دې نه غواړم یو دلیل دې پیش کړي بس چې ده دا دلیل پیش کو بس خبره په دې ده باندې اواره ده که د جواز وي نو یو دلیل نه په سوونو دلایل به ورته پیش کوم قرآن به پیش کوم حدیث به پیش کوم د صحابو اقوال به پیش کوم د صحابو عمل به پیش کوم د د مشرانو خبرې د دیوبند اکابرینو دغه به پیش کوم چې هغې په یا رسول الله سره نارې ویلي دي کړي دي دلته په عجمو کې والي دي په عربو کې والي دي او دا چې کوم دی خو دغه په دغه کې پروت دی ته خپلو مشرانو باندې اول دا ټاپې لګې چې د چا څه لکه شپه ورځې دغه کې چې فلانې وایي او فلانې وایي خدای شته که صفا د دې نه څوک هم انکار وکړي یو کس انکار نه شي کولی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا خو جي په هغه وخت کې چې پیغمبر صلی دنیا کې تشریف فرماو کنه چا ویلي دي دا تشریف فرمانو لکه دا چا ویلي دي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله د حضور علیه السلام چې تشریف فرماو دا چا ویلي دي ما ته اول هغه سړی مونږ چې دا سبق ویلی ستاسو علما کم یو عالم چې حضور علیه السلام صحابي پکې شته ستاسو یو عالم کې صحابي غوندې شته نو ته وایې چې حضور سلام ژوندی و نو دا یې ویلي دي که نه نه چې هغه مخکې چې کوم نن دا یا چې کوم نن یا خو الله رب العالمین په نوم کې یا استعمالي یو د پیغمبر په نوم کې یا استعمالي څه چلو دا دواړو کې یا استعمال شو دي کې څه فرق پیدا کېږي الله جل جلاله سمیع دی که نه دی علیم دی که نه دی الله جل جلاله رؤوف دی که نه دی رحیم دی که نه دی منې صفتي نومونه دي راواخله سورة توبې اخري ایتونه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دلته بالمؤمنین رؤوف الرحیم صفت ته چا ذکر شوی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا رؤوف الرحیم رحیم خو الله ذات دی دلته وبالمؤمنین رؤوف الرحیم یو تفسیر راواله حضور علیه السلام په مؤمنانو باندې رؤوف هم دی او رحیم هم دی دی که نه دی نو ولې دا خو صفت د الله هم شو ته په قرآن کې ولا ثابته نه جي دا خو حرف ندا راځي که نه جي څه چلو شو نو حرف ندا خو وایي دی ته ځای باندې اواز کېږي ته خو ما ته ووایه که نه وجه پکې څه تاسو اوس اواز کوم په مخامخ باندې که نه تاسو ته اواز کوم فلانې مولي صاحب تاسو ما ته حاضر یې که نه جي چا ویلي دي چې یا د حاضر ناظر لپاره راځي یو دلیل پیش کړه چې دا هغې کې دا وي تا نحو امیر خو ویلی دی که نه نحو امیر دی ویلی دی حروف ندایه دي پکې ویلي دي حروف ندا او څو دي حروف ندایه مړه بس تاسو بس تېر شوی حروف ندا پنځه دي یا ایا ای او همزه مفتوحه هغې څه ویلي دي چې دا یا پکې حاضر ناظر دپاره راځي
دا یا چې کوم نه حاضر او ناظر دې کې دغه خبره ده ما ته وخایا کنه ګوره زه یو سړی ته وایم چې دا داسې کیږي نو زما خلا خو څه شي نه ده زه خو بخیر ما لومبني کتاب د نحوی دا د ګرامر مسله ده دا د ګرامر د لومبني کتاب د نحوی وایي چې دا یا چې دی دا د حرف ندا دا ندا دا د حاضر ناظر د پاره نه راځي د حاضر ناظر بیا مسله ده هغه باندې باز کې هغه بیا اوس مسله ده یا رسول الله خبره کوم کنه جی تاسو د دې ځای خلک دا تاسو مقتدیان دي د جمعې مقتدیان دي زه پکې یو مسافر سړی یم ګوره د مسافر نه ته زمونږ دپاره د سر ګولې مسافر خبره نشته خو په عقیده کې د زه خاطر کولې نه شم ته زمونږ هر سار سې د دوی امام یې زمونږ هر څه مشر خو د ایمان او د عقیدې خبره چې راشي ټیک شو په هغې کې خلک پلارم نه مني قسم په خدای که زه پکې پلار اولو منم نه پکې رور منم نه پکې زوی منم نه پکې رشته دار منم نه پکې نور نسبتونه منم پوه شوې یو څیز پکې نه منم چې د عقیدې خبره راشي او داسې مې د دې ټولو نم دا مې ترنه توقع ده چې په عقیده کې به دوی نه مني زما به هم نه مني د مور او پلار به هم نه مني د نیکه به هم نه مني قرآن او حدیث چې سوی ابا مني به دې ته ثابته کړه چې دا شی ما په قرآن حدیث باندې وی خو بس خبره ختمه زه به تا نه معافي وغواړم بلکې چې ته ما ته وایې چې زه بس لکه وځه بس خبره ختمه خو چې ثابته دې نه کړه ورته نو ولې دې په ګمراهۍ کې ساتې تکلیف خبره نه ده جي زه به هلته درغلی وم هېڅ مسله نشته تکلیف هېڅ خبره نه دا دوه دغه ځای هېڅ مسله نشته خبره بس دا واضحه کړه چې ته یا رسول الله ویل ناجایز دي تاسو حاضر ناظر دپاره راځي د یو کتاب حواله ورکړه چې فلاني کتاب ویلي دي چې یا د حاضر ناظر دپاره راځي بس زمونږ د دیوبند اکابر علما چې کوم دي که نه د دیوبند اکابر علما لکه ادریس مولوي صاحب ما سبق ویلی دی مفتي عبدالله شاه صاحب سبق ویلی دی ګوهر شاه هلکه یو خبره تپوس کوم نه مفتي عبدالله شاه صاحب د دین دلیل دی مله جواب راکړي هغې لکه اوم تاسو څه نه دي اورېدلې دا د ده خبره ده غلام صادق مولوي دا د ده خبره ده چې هغه دغه دی همدارنګې غلام صادق مولوي صاحب شو غلام صادق مولوي صاحب هم د دین دلیل شو همدارنګې مفتي عبدالله شاه صاحب شو هغه هم د دین دلیل شو چې د دین دلیل شخصیات شو او دا خلق شو مولوي صاحب د دین دلایل څو دي شرع دلایل څو دي زموږ ټول د دین دپاره زموږ دلایل دي که نه کم دي د علما چې کوم ګوره که نه ګوره د یوې خبرې درته دغه نشته او هسې بېڅه دا خلک دغه کوي زه ما چې خپل استاد صاحب هغه دوی ته بیانوم چې تا څومره پر سبق ویلی مولوي صاحب ما خو بس دغه دوره دې کړې ده دوره دې کړې ده درجې بندې مې نه ویلي خو دوره دې کړې ده دوره مې دوره دې کړې ده دوره دې کړې ده ده دوره کړې ده خو دته دا معلوم شوي نه دي چې د دین دلایل څو دي چې دا یو انسان اول سبق شروع کړي اولني کتابونه قرآن حدیث اجماع قیاس امام صاحب فرمایي چې زما خبره که تاسو د قرآن او حدیث نه مخالف ولیده نو په دیوال یې ولې پوهېږئ پې پسې ولې په دیوال یې ولې که د قرآن او حدیث موافق وه نو تسلیم یې کړې چې د هر چا خبره اگر چې هغې نه دی کړی مخالفت زه دا وایم چې هغې به نه کړی که کړي وي نو د هغې په دې خبره باندې دی به لاړ شي دی به د هغوی نه لیکل راوړي دی به ووایي چې یاره دا دعوه ده زمونږ چې دا ناجایز دی بیا به مونږ په دې باندې هغې سره هم خبرې کوو خو که نه د ده دا خبره ده چې دی صرف دلیل دا ذکر کوي چې دا فلاني صاحب ویلي دي فلاني صاحب ویلي دي فلاني صاحب ویلي دي او یو دلیل د قرآن حدیث نه نشته نو دا زه څنګه ستا عقیده ده او ته څنګه په دې باندې دومره جګړې کوې یو خبره کوم تاسو چې لکه مثال په طور هلته کې جومات کې درس تدریس وکوئ مختین ته څه وایي تاسو نه زده کوئ که نه بلکل یې رانه زده کوئ تاسو نه چې زده کوي خو هغه خلک بیانوي که نه مونږ چې کوم نن اوسه پورې لکه څومره علما ته مناسب مونږ ته دې ذکر نه دی کړی چې یا دا چې کوم دی دا وایه دې کې دومره ثواب دی ته اجر دی او دا یا مه وایه دې کې ګناه ده نو ته ولې خلکو ته دا مه وایې نو خو مونږ خو نه اورېدل خپلې خبرې نه مخکې نه بیا وروسته شو هغې راته ویې چې دا مه وایه دا ټیک نه دي اوس وایي چې مونږ سره هغې نه دې نه اورېدلي نه دي ولې خبره اخوا لاړه چې مونږ سره اورېدلي نه دي چې دا چې کوم دی وایه یا مه وایه د دې تعلیم راکړه چې دا وایه بس مونږ به اوس وایي دلې د دې تعلیم ورکړی تا ته دا تعلیم درکړی چې لاړ شو په ګوډیاباد کې امامت کوه اسانه خبره ده نه خیر نه دي چوللې شوې سوال نه پیدا کړي چوللې شوې هغه خبره بېله ده ګوره دا د ستاسو په وړاندې باندې دی اوس یو خبره خو به دی اوس هسې صبر وکړه زه خبره کومه که دې ستا په وړاندې ماما که ستا په وړاندې زما مخالفت وکړي ته به منې نه منې که نه دې منې نو خو دې ته پته را چې د دې مخالفت کوو ډارې کې کوو ښکاره یې کوو دغه یې کوو
نو خو نه مني که نه د دې سره عقیدت دی محبت دی مقتدیان دي شهرت دي اوس دې لکه په خپله باندې د دې خبرو او موږ ته خو خبرې را رسي د عقیدې خبرې دي تاسو پرې نه پوهېږئ زه په ډېر ښه پوهېږم پوه شوی چې په یو سړی په یو عقیده باندې یو شانتې چې کوم دی د هغه اصراري چې دا غلطه را دا غلطه را دومره خو زه د تپوس حق لرم چې زه ووایم چې دې مقتدیانو په وړاندې ما ته ووایه چې ولې غلطه را بس خبره ختمه هسې چې یو کس به کینو که نه منځ کښې مواد خپل منځ کښې درېمګړی کینو چې ستاسو خوښه ده چې تاسو کوم درېمګړی کېنوئ که نه دا ستا ټول درېمګړي ناستې دي د دې په وړاندې صرف دومره ووایه چې ما دا ناجایز ولې دې ته ناجایز ویلې دي او تر د علماء د دیوبند خبره کوې که نه چې ستاسو د دیوبند دغه شاخ دغه سلسله د کوم ځای نه شروع شوې ده زه به درته د هغې ښیم چې هغې ویلي دي او تا وی هغې حضور سلم ته مخامخ ویلي دي نو هغې کښې خو صحابي څوک نشته صفا خبره ده تا اوس په دې ساعت باندې ما ته ونه وې چې هغې حضور سلام ته مخامخ ویلي دي صحابه کرام یې کړي دي صحابه کرام ماته ته زه ثابت کړم چې د حضور علیه السلام د وفات نه پسې ویلي وفات نه پس ما نه دي اورېدلي که نه جي نو چې دا یو خبره ګوره دا د دین دلیل دی چې یو خبره د نه ده اورېدلې نو هغه ناجایز ده دا علم دریاب دی ما 15,000 خبرې ما نه دي اورېدلې ما مسایل نه دي اورېدلې مګر هغه جایز دي د دې خو دا مطلب نه شو چې ما څه اورېدلي هغه جایز چې ما نه اورېدلې هغه ناجایز ته د یو شي دومره کلک مخالفت کوې نو د هغې مخالفت خو یو تا سره خو به یو ټوس وجه وي که نه چې د دې وجې نه زه د دې مخالفت کوم ته څنګه هسې بېرته مخالفت کوې ته په دې خو زه نه پوهېږم چې دا څه حساب کتاب دی مثال په طور داسې کار وشو سار که نه چې د خلکو دې وړو لیکلي په دې وجه دا ما روان کړ دا وړو ته دا وویل چې هلکه تاسو چې کوم دی میډیا ته کښېنئ او دې کې څو کسان ګوام شئ ما خبره زما اورېدلې وه وایي تاسو میډیا ته کښېنئ دا چې کوم دی بېادبي ده دا مه لیکئ په ټوپو باندې بېادبي مولوي صاحب ما درته ووایي هغه وروستو خبره ده چې په ټوپۍ لیکل جایز دي او که ناجایز دي اول خبره د مطلقې بس ته ټیک ته داسې ووایه ته دې ته ووایه چې په ټوپۍ باندې لیکل څه دي بېادبي ده چې کله تاسو میچازو ته کښېنئ وایي میچازو ته چې کښېنئ نو دغه وخت کې چونکې دا بېادبي ده نو تاسو دغه وخت کې دا ټوپۍ لر کوئ په جیب کې دا درود شریف لټون ته ورځي ښه صبر وکړه خو دومره صرف دې ته ووایه چې هسې تاسو جومات کې زه ناست یم زه جومات کې اوس پاک ځای کې ناست یم که نه تم ناستې زه اوس وایم چې یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل جایز دي که ناجایز دي بس دغه تپوس کنه کوم که دا جایز دي دوی ته ووایه بس زما ګیله ختمه ده جي ما تاسو اختلاف شته که څوک ورته جایز وي څوک ورته ناجایز وي زه لوستلی وم څوک ورته جایز وي څوک ورته ناجایز وي علماء اختلاف پکې شته که د علماء اختلاف د خلکو په هر څه کې شته د حضور په رسالت کې شته نو هغې کې به ته شک کې د علماء د الله په وحدانیت کې شته نو ته پکې شک کې نه عجیبه خبره ده الله په ذات کې خو هېڅ کله به شک نه کوي او یو ذات دی او د حضور سلام ذات کې وکړې هغې کې هم شک نه کوي نو بیا نو اختلاف خو شته نو که ته دا وې یو مسله خبره کې شک دی جي دې خبره کې څوک حاضر ګڼي او څوک حاضر نه ګڼي څوک وایي حاضر څوک وایي پیغمبر صاحب موږ سره صف کې یو ځای ودرېږي اول دا خبره واضحه کړه دا چا ویلي چې په صف کې یو ځای ودرو ځان سره هسې ما له یو دلیل دی باندې راکړي چې داسې چا ویلي دي یا تا چېرته لیدلي دي چا ویلې خو زه نه منم تا اوس هم وایي چا ویلي دي حضور مبارک فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع انسان دپاره دا دروغ هم کافي دي چې ده ته څوک ووایي چې داسې کار شوی دی او دی وایي چې او داسې کار شوی دی ته ما ته په خپله باندې وښایه چې کوم ځای کې چا صف کې ځای پرېښودي پکې ولاړي که تا ما ته وایي چې داسې کړي زه هم ګمراه دي زما نه لیکل والا دا ګمراه دي خبره ختمه او کړي نه دي اول چا اوس تاسو خو نه دي کړي تاسو خو نه چام نه دي کړي چام نه دي کړي دا زیاته واسطه نه ده پاتې زما پاتې را چام نه دي کړي دغه ډېر خلک شته چې هغوی چې کوم دی نو هغوی منځ کې ورته ځای پرېږدي لا حول ولا قوة ډېر خلک شته موږ ته خو ښایي یو کس که نه یار کوم ځای کې شته دا پیریان دي دا سونقا مرغه دی چې بس هغه ځای پرېښوده به لاړ غیر شو کوم ځای کې موږ ته خو ښایي په کوم ځای کې پرېږدي وا خبره بس همدقه مې درته ووایي چې کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع اورېدلي څیز چې دی ووایي او په هغې باندې دی چې کوم دی مخکې لکه دغه دی ووایي تا دپاره دا دروغ هم کافي دی دا خو دروغ نه ده که دا خبره صحیح خبره ده لکه قسم په خدای په کور کې ته ناست یم که نه یو سړی روټۍ خوري چا خو به لیدلي که زه دلته روټۍ خورم زه دلته راغلی یم او ما روټۍ خوړه چا خو به لیدلی وم که نه یو کس خو به ګوي ورکړي چې ما لیدلی و چې زه روټۍ خوړه ته دومره ووایه خپل خلکو کې یو کس ما ته راوله او هغه دې ما ته ووایي که اول دا خبره ثابتېږي نه که ثابته شوه ته دلیل نه ورکړې ته دې وخت کې لیکل نه ورکړې ته داسې نه وې زه درته په هغه ټیم باندې خپل دس ختم کوم چې دا انسان ګمراه دی او کافر دی خبره ختمه ته اوس دومره ووایه دوی موږ نه دي اورېدلې ما نه دي اورېدلې کاکاوي ما نه دي اورېدلې بس ته ووایه ټیک ده چې تاسو نه دي دا زما عقیده ده یا رسول الله وایه بس خبره ختمه ده نه بس لچا عقیده دغه طرف او بخامه کوي دغه طرف شو بیا زموږ عقیده نه ده کنه چې زموږ عقیده ګوره بس یو خبره ماما یاد وساتئ صحیح شو یو خبره یاد وساتئ یو خبره دا ده چې مونږ او تاسو بدقسمتۍ دا دی
چې امام کې مونږ احتیاط نه کوو. مونږ همیشه د پاره چا سره لین دین کوو، ګورو یې چې یاره پیسې ورکوي نه ورکوي، نقد دی، بازابۍ به دی، داسې دی او داسې دی. دا زمونږ د ایمان او د عقیدې مسله په دې کې چې څوک د کوم ځای نه راغی نه څه معلوم نه بل معلوم، بس راشه دلته کې کېنو او بیا چې کوم دی هغه سره داسې شو چې په هره مسله کې بس زه او ته او داسې لږ د خدای دپاره چې کلم داسې دغه وي. د امام غوره یو بنیادي مسله ده، د امام مسله کې ګپ شپ مه کوئ. امام داسې مسله ده چې دا بیا چې کوم دی ایمان او عقیده خرابي. یو انسان ته دا پته نه لګي زما عقیده څه ده، یو انسان ته دا پته نه لګي دعوه څه ته وایي، دلیل څه ته وایي، هغه راغلی ستاسو ته امام جوړ شوی. د سوچ خبره ده دا. بس موږ الحمدلله په خپله عقیده باندې چلیږو. تا ته پته نشته چې عقیده څه ته وایي. بس موږ چې موږ ته عقیده ښودل په دغه چلیږو. څه عقیده درته ښودلې ده ما ته خو ووایه که بس امام ابو حنیفه مسلک باندې چلیږو. امام ابو حنیفه مسلک باندې امام ابو حنیفه سے مسلک واورا یا سید السادات جئتک قاصدا. دا د امام صاحب د امام صاحب عقیده یو منټ دا د امام صاحب عقیده شو یا سید السادات. ځان خبردار کنه بس زه مسافر سره دا کله تاسو ته پاتې مسافر څه کوي دا دوی چې هغه مولوی صاحب زما یو خبر وره خبر وکړه چې تما بس د نه راځي نه دې نه مراوځي. تاسو عوام خبره بالکل ما کوي، خدای خبره عوام خبره ما کوي، عوام خبره ما کوي. تاسو کېنه دا زموږ شکر مشانه شته موږ نه دي په دا خبر جوړو. نو خو دا درته زموږ چې ندي پکار دل نو ولې پکې ګوتې وي سره گمراه کیږي ګوتې پکې نو گمراه شوی پدې کنه خدای ما کوم پدې گمراه شوی چې ته بار بار پدې کې ګوتې وي چې نه پويږي نو بیا ګوتې مو دا له تکي لګي ما باندې چې پس ورغلې پدې ټول دغه کې ماته وخایې کنه چې پس ورغلې ما دا خبره خدا ده کنه چې نو خدای کو جدي دونه یارېګم دومره چې پدې کې دا چې کوم نازکه مسجد کې چړنې پکاره ولې چړې خو چې دې ماته وې منګه ښکار پر سر لګو زکه سوکي مونږ چا کې زور داري مونږ دالي کټ کی دا چا ویلي دا د فاروق د محمد ناصر کوم دی فاروق دا استاد زموږ دس اوجي دنه مخکې نه نو چې په سره ویش وکړي ما وی تراګای کارم به دوه تیرا کوي خاص ورته نور دې ځای ها خبر وکړو تماته یوې خبرې دلیل راکا په دې کانفرنس کې تاسو پکې یاسو کوی یا بنوي په ټوپو باندې ارسل لیکلی شوی وایي په دلته دا کانفرنس یو ټوپو باندې لیکلی شوی جنډې وي هر یو سیزو ناره وا بلوا د چا د پاره د یو سیاسي قائد د پاره وا چا په اعتراض کړی دی ما جواب راکړي ټوپو خو پکې دومره چغې والی دي دومره دوی پکې ځان نه مړې شلولې دي مړې دا مړې ځان له چې کوم دي کینولې دي په کانفرنس کې ولی هغه سیاسي مفاد چې یو انسان چې کوم دی سوي چې یو انسان هغه څه کوي هغه چې کوم دی د حضور علیه السلام په محبت کې یو څیز لیکي یا چې غوي هغه دي د لپاره ناجایز دی. عجیبه خبره دا هم موبایل موږ ټوپو باندې جنس سره دي چې کړو مونږ چا دي کړی دي قاضي ماما یو خبره ټوپو والا خبره نشته خبره دا ده د خبره خو اورا کنه تاسو زما خبره د اورا دی وی چې ناجایز ده دی وی چې ناجایز ده زورتم ثابت خو کا چې ولې ناجایز ده یاره تماته یو خبره وکا د جایز او د ناجایز په میانس کې بل کومه مرتبه ده امر ته وایا دا جی بس یا الله او یا الله الله نه امداد خلک غواړي کې پیغمبر سم نه غواړي الله نه غواړي کې د حضور صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې الله جل جلاله چې الله طاقت ورکړي دا طاقت په ذریعہ د حضور مبارک نه غوښتي شي صحابه غوښتل دا خو دا په ذریعہ کنه حضور علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه ډایرک غوښتل زه ته ثابتو نو خو چې انت کې هغه غوښتل چې بیا څنګه نو ته خو الله پاک نه علاوه بل چا نه نشي غوښتل نه یا خو حاضر کنه بیا دې پکې حاضر مسله راوسته یا حاضر یا د حاضر خاص کا مطلب دا دی چې څوک حاضر دي داغه نه غوښتي شي ته حاضر یې په خپل ځای کې کنه او زه حاضر یم او ناظر یې کنه او بالکل حاضر هم یې په خپل ځای کې ناظر هم یې دا سړی حاضر ناظر دی کنه دا دې